بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو زه دې ساعت کې د نوي کلي نه چې کوم پلو غاړې ته روډ تللی دی شړاو چې کوم خلک ډېر اکثر چکر لازم وي ته پته ده. زه هر سهار راځم په واکینګ باندې، نو دلته هره ورځ 2 3 4 لاچې داسې کټ شوي. نو انتظامیه ته او د رستم پولیس ته زما خواست دی، ډي پي او صاحب ته، چې په دې د بروقت کاروایي وشي. دې ځای ته وګورئ، دا ځای مکمل خالي شو، ټیک شو. او دا داسې نه ده چې دا وړه لاچي وهلی شوې ده، دا د ټول نه ښایسته چې کومه لاچي وه په دې ایریا کې هغه لاچي وهلی شوې ده. که تاسو ته دې لاچۍ ته وګورئ نو دا ډېره غټه لاچي ده، ټیک شو. دا تر دې نه هم زیاته غټه لاچي وه. نو دا په لاس کې نشي وړلی، دا په ګاډي کې وړلې شوې ده. او زما په خیال چې لکه پولیس ته دې ډون لګي نو ډېر په اسانۍ سره ته دې ډون ولګولی شي. دا یو ګروپ دی، دغه ځای کې پروګرام کړی دی، د پروګرام نه پس دلته راغلي دي او دا لاچۍ کټ کړې ده، هغه لاچۍ کټ کړې ده. نو داسې سټارټ یې اخیستی دی، دې کې مخکې هم داسې کټایانې کړي دي او دا داسې را سټارټ دی. نن یې دا ځای کې کټایي وکړه، سبا به هغه ځای کې، بل ورځ به دې ځای کې، پولیس به پورې طرف ته وکړي. نو دا یو ګروپ دی او هغه دا لاچۍ خوري، دا لاچۍ وخي، دا خوري. د حکومت چې کومه سرمایه ده یا کوم ونې دي دا وخي. نو ډي پي او صاحب ته او د رستم پولیس ته مې دا خواست دی او انتظامیه ته خاص کړو چې مهرباني وکړئ ته دې څه تحقیق وکړئ. دا څه معمولي چغ چې نه دی چې یو سړی یې پټ کړي. دا ښه غټه لاچي ده، ته دې ځای نه وهلې شوې ده، ته هغه ښکته ځای پورې دا څانګې تللي دي او کټایي ته داسې شوې ده. دا یې ښه ښکلې په یو پروفیشنل طریقې سره دا کټایي شوې. دې ته وګورئ، په دې ځای کټ شوې ده، بیا تر دې نه پس په دې ځای باندې کټ شوې ده، ټیک شو. یا بیا په دې ځای باندې کټ شوې ده. یا دا تاسو دا بوره لیدلی شئ، دا ښه په ترتیب سره دا تر دې ځای پورې دا ونه راغلې ده. نو دا څه معمولي ونه نه، دقې ځای ته م وګورئ، بیا دغه شان دا ونه وهلې شوې ده. نو په دې که په ټایم مخنیوي ونه شو نو دا به روزانه دغه شان ونې وهلي شي او یوه ورځ به داسې راشي چې دا ځنګل به ختم کړی شي، مکمل ختم کړی شي. دې ته وګورئ، دا چې زما په خپل پټي کې ولاړی وی نو بیا به ما ته دې تپوس کړی، خو چونکې دا د حکومت ته، د حکومت له د رستم پولیس له پکار دی چې په دې باندې بھرپور ایکشن واخلي.